دوه بوتلان روڼه او د جادو میچنه. په یو سکا کلي کې دوه وروڼه اوسېدل. یو ورور ډېر مالدار او یو ډېر غریب و. هغه مالداره چې و نو هغه به چېرته ځان له دوکه غلا ګڼکپي منپټي کړي، په هغې مالداره و. او دا غریب چې کوم دی نه څه بوتل غونته کې و، په دې وجه غریب پاتې شوی و. خو بس اخوا دېخوا به ګرځېدو او چېرته به یې پردی لرګی موندو جوماته و او خرڅوو به یې ځان له. خو په هغې به یې ګزاره نه کېده چې یوه ورځ ځنګل ته لاړو چې هلته به ما ته ډېر لرګي میلاو شي. نو دې غریب بوتل هلته هم یو ونه راتاوه کړې وه او په ماتولو یې لګیا و. ماتول به یې او ګېډي به یې ترې جوړول چې بازار ته ما ته په وړلو کې اسانتیا وي. چې ګېډي یې جوړ کړو نو په سر یې کېښودو او بازار ته ډولۍ ډولۍ روان شو. څه د شوم بچی و جوزان یې ګاډی هم ونه کړ، خو بس په سر یې کېښودلي دي او بازار ته یې ورسول. چې ګېډي یې خرڅ کړه نو د ورانه خوله یې نیول وه او کور ته را روان و. ښځه چې د سړي دا ورانه څېره ولیده نو تپوس یې ترې وکړو، بیا دې ولې بوتاړ نیولی را روانې؟ نو دې بوتل خپلې ښځې ته وویل چې نن راته بیا روپۍ کمې میلاوې شوي دي. نو ښځې ورته په جواب کې وویل چې پېژنم دې د چرګو غله، په میلو کې ځان له ګرځې خوراکونه خورې او بقایا روپو کې ځان نه نسوار راولې او را روانې. دا څښا څېره دې نیول له دې حرکتونو نه قلاریږي او په کور کې د خوراک ذره برابر شی نشتي. چې دا بېعزتي خاوند واورېده نو یې وې خفه نه شي ښځې، بس تله به داسې دې پټو ته وځم او پردی چرګه به راوچته کړم او خرڅه به یې کړمه، نو د کور څه ټکه پکه به پرې راوړو او سهار به بیا ګورو. د دې سره بوتل او ښځې وده شو چې سهار د وخته پاسو او پردی چرګې پټې کړو. نو دې سهار تللی دی او خپل د مالدار رور هغه چرګې چې کومې وې نو هغې پټولې. نو رور چې ته لیدلی او راغی پې. نو دې بوتل رور ورته له قسطه بانه وکړه چې زه خو ستا خواله راغلی یم، خو دقه ځای مې پیشو ولیده چې ستاسو په چرګانو پسې را روانو جومه وشړلو. چې دا یې واورېده نو مالدار رور وله جواب ورکړو، چپ شه د کباړي زویه، زه دې پېژنم نه، هغه بل پې لدیم او زمونږ هغه توره چرګه وړوه، خو ما در باندې ځان غلی کړی او که بیا په دې طرف رالې غول به دې وباسم. چې کله مالداره رور دننه لاړ کور ته نو ښځې ترې تپوس وکړو، خیر اوسه مسله وه، بهر دې ډېرې کړتې ختې میلې ته تلوی کولې، د چرګانو باسو کوو. نو خاوند ورته وویل چې خبر یې چې هغه بوتل کباړي رور مې بیا راغلی و، نن یې بله چرګه پټوله، ښه ده په ټیم پسې لاړم ګورئ، که نه دقه یوه د اګو پنډوره چرګه زموږ سره پاتې ده، د دې نه یم خلاصولو. او ستا هغه غټه چرګه نه ده هغه توره، هغه خو د خوراک دپاره جوړه ده، که هغه یې لیدلی وی که نه نو هغه خو یې د ناروغه وړله. نو ښځې ورته په جواب کې وویل څنګه به یې داسې وړه، غول مې مې ترې ایستلي او د هغو په بلو مې مې تویې کړي، دا څه ګپ دی څه؟ بل طرف ته اخیرا دوست چې خپل د رور د کور نه د چرګانو په غلا کې ناکامه شو نو خپل شغوپې ملګري پسې لاړ او فریاد یې ورته شروع کړو د خیرن. نو هغه شغوپې ملګري وله یوه مشوره ورکړه چې د بشالي د ډیران خواته یو غار دی، په هغې کې یو ډم بابا اوسېږي، هغه ته خپله مسله بیان کړه، هغه چې څه مسله حل به یې درله کړي. نو کله چې دا خیرن کباړي د بشالي ډیران خواته لاړ نو هغه غار یې ولیده، نو هغه غار طرف ته لولې لولې روان شو. دا کباړي د غار طرف ته لږ نور نږدې لاړ نو هغه ډم بابا یې ولیده چې په ترپکو سر و او ټول ششنېدو لکه پالک چې والی. نو دې بوتل کباړي په زړه کې سوچ وکړو چې دا بوډا په دې لویه ږیره خدای شرمولی او په دې سپینې ږیره ترپکې وایي. نو چې کله دا بوتل کباړي د غار خواته لاړ نو اوازونه یې شروع کړو چې ششنېدليه بابا، ای ششنېدليه بابا، خو ششنېدلی بابا خدای ړوند کوڼ کړی او په ترپکو سر و. چې ششنېدلي بابا اواز واورېده نو سمدستي په دې بوتل کباړي پسې ورمنډې کړه. نو بوتل کباړي ورته کیسې خپلې شروع کړې د چرګانو د غلا نه واله او تر خپل د غریبۍ پورې، او بیا یې ورته دا وویل چې په تا پسې زه خپل هغه شاغوپې ملګري رالېږلی یم. نو ششنېدلي بابا ورته وویل چې هر څه خو پرېږده، په سټ کې خیرات وکړم، تا زما ټول هغه ډانس خراب کړو،
ستا د هغه شاغوپې ملګري دي خدای بیخ بنیاد وباسي چې ستا په شان بوتل یې په ما پسې رالېږو. نو غریب بوتل کباړي تې معافي وغوښته چې خفه نه شي بابا، غلطي رانه وشو، بیا به داسې نه کېږي، خو اوس راله دې مسئلې څه حل راوباسه. نو بابا ورته شروع وکړه چې د دې نه 10 کیلومتره لرې یو کوزړی ځنګل دی، په هغې کې یوه ونه ده. نو ته به هغې ونې ته 2 پیرې ووایې چې بوسړې ونې ای بوسړې ونې، نو هغه به خبرې شروع کړي او ستا چې څه غریبي څه مسئله هغه به دله حل کړي. نو ششنېدلي بابا چې دا خبره وکړه نو ډارېکې په خپل جیبونو لاس ووهو چې دا بوتل کباړي غل غوندې کېدی، جیب یې رانه نیولی، هغه ته یې ویې خپې سپکوه او ځغله. او ششنېدلی بابا ډولۍ غار ته روان شو. بل طرف ته بوتل کباړي په کوزډبي ځنګل کې په ونې په کتو پسې ګرځېده. چې هغه ونې معلومه کړه نو د ششنېدلي د بابا د وینا مطابق یې ورته 2 پیرې ووي چې بوسړې ونې ای بوسړې ونې. د بوتل کباړي چې دا بې خوند اواز دې ونې واورېده نو په خبرو یې شروع وکړه چې مولا دې 2 پیرې غرکه خیرنه ته چا رالېږلی دا بې خوند اواز دې خدای ورک کړه. او ونې ورته بیا وویې چې دې څېرې نه دې پته لګي چې سوال له راغلی غریبې دا شی واله او ځه خپې سپکوه. خو یوه خبره واوره بوتله کباړي چې کله دې په دې ورانې خولې د دې نه سوال وکړو که نه نو بیا به دا څنګه بندېږي، په دې باندې به ته سره کپړه اچې، نو دا شی به دغه شان چورلېږي او په سامانونو کې به ډوب شي او مردار به شي. نو بوتل کباړي ونې ته وویې چې ټرتېږم او میچن یې په سر کېښوده او روان شو کور ته. چې کله بوتل کباړي کور ته ورسېد نو چې ښځې ورسره په لاس کې دا شی ولیده او چې ده په ځمکه کېښو نو ښځې ورته وویې چې دا دې د چا نه راپټ کړو، دا دی څه شی خیرنه غوندې. نو بوتل کباړي ورته وویې چې کاپرې بوسړې غوا ته لږ کښېنه پوهوم دې که نه خو ټرتېږې هسې. نو ښځه یې خفه شوه ودرېده او ویې کښېنم. نو کباړي خاوند ترې معافي وغوښته او کښېنوله او ورته یې وویې چې پوهوم دې. د ښځې د مخې یې میچنه وچلوله او اډر یې وله ورکړو چې ای میچنې د خوراک د سره څه سامان یې راوی باسه. د بوتل کباړي دا ویلو چې د میچنې نه په هغه سینټرو کې چې په میس کې هغه دال ورکوي هغه راویستل شروع کړو. ښځې چې د سینټرو د میس دا دال ولیدل نو ودرېده ویل چې وروره دا خو زه نه خورم. نو خاوند ورته وویل چې څه وکړو، ګزاره به کوو نو د پرېو به دغه شي نه. او ښځه یې په زور کېنوله او دغه د سینټر دا دال چې دي دا یې پرې وخوړه. دغه شان بوتل کباړي به روزانه د میچنې نه دا دال راوښکو، په خپله به یې هم خوړو او بقایا دال به یې د شنګلې کروړه پاور پلانټ ته رسول او هلته به یې په مشکي خرڅول او مشکي به دا په ډیوټۍ والا باندې خوړل. په څو میاشتو کې دا بوتل کباړي ډېر زیات مالداره شو، ولې چې د مشکي سره یې ځان جوړ کړی و او د پاور پلانټ نه یې په میس کې ښه وهنه وکړه او ځان یې پکې غټ کور هم جوړ کړو. دې کشر ورور چې دا هر څه ولیده نو په زړه کې سوچ وکړو چې دا بوتل کباړي دومره څنګه مالداره شو. یو څو ورځې مینه خو ده به سوال کوو او زموږ نه به یې چرګې هم پټولې وو او دا خیرن سټ به یې نیولې وو، اخوا دېخوا به لولی لولی کېدو، دا ورانه څېره به یې نیول وه. او نن چې ته ګورې دومره غټ کور او کاروبار او څه چل دی په ده کې، خدای موږ ته حل نه وایي دا خیرنه، خو زه به د ده انشاءالله بندوبست کوم او دا لینډ به معلومومه. نو یوه ورځ چې دغه د کباړي ښځې د میچنې نه د سینټر دا دال راویستو نو په روشندان کې ورته دغه د کباړي دا رور دا غټ سر نیولی او کاته یې. د کباړي رور چې دا هر څه ولیده نو پوه شو او په زړه کې سوچ وکړو ښه مشکي چې په دې ډیوټۍ والا باندې کم دال خوري دا د دې ځینه روان دي او SSU والې غر کړو. پس ته پسې راځمه او دا میچنه کې پټومه او ځان د انګو سینټر والا سره جوړوم او په هغو یې خرڅوم. دې بوتل چې دا سوچ وکړو نو شپې ته په انتظار شو چې کله شپه شوه دا بوتل په قلاره د دغې کباړي مشر ورور کور ته چې لاړ ویې کتل دواړه ښځه خاوند اوده و. نو دغې بوتل هغه میچنه راوچته کړه او واپس کور ته په ترپکو شو. چې کور ته راورسېده نو ښځې ته یې سمدستي وي چې د ضرورت سامان راله چې د دې کوره تښتو. چې ښځه د دې بوتل دا خبره واورېده نو سمدستي جواب ورکړه چې ماسته دې خراب دي که ولې وروره او دا څه شی دی دا دې د چا نه راپټ کړلی تم غلط کړي دغه خپل کباړي ورور په شان که چېرته ځو دا کور چاته پرېږدو ته ماسته دې ګډوډ شوي دي. نو خاوند ورته جواب ورکړو چې ټرتېږمه خو څه درته وایم هغه وکړه سامان راواله په لاره دې پوهومه. شابه سمدستي ځه شابه
او په نیمه شپه دواړه په شندې په شان په منډه شو او ښځه یې په منډه کې خپل خیرنسټي خاوند ته خیرې کولې چې په دې نیمه شپه دې چېرته په منډه کړې یم. نو خاوند ورته په منډه کې شروع وکړه چې زړې بوساړې خدای دې وپېرې غرقه که لږه راتېزه شه، هر څه باندې دې پوهوم خو چې اول خوځي ته ورسو که نه ته لږه راتېزه خو شه که نه. نو سهار ته دو هغه نهر ته ورسېده کمزې کې چې د دو هغه کښتۍ ولاړه وه. نو دواړه کښتۍ ته وخته سره د میچنې او د دال د خرڅولو دپاره هنګو سینټر ته روان شو او ښځې حیران خپل دې سولي خاوند ته کتل چې دا وړه میچنې راغستل او خپل هر څه یې پرېښودو چې دا څه حساب کتاب دی. خاوند یې خپل د دې تشپاڼې ښځې په دې سوچ پوه شو چې دا څه سوچ کوي او په ویلو یې شروع کړه چې داسې چل دی زمونږ دا شته مال چې کم دی دا خو لږ دی، داسې چل به کوو د دې نه ډېر دال لوځي. اوس یې تا ته ښیم هغه دال به وروره راوباسو او د انګو په سینټر والا به یې خرڅوو نو د دې شتن او پلسچنه مالدار شو او عمري به دا حساب کتاب د مال کمی به نه یې وروړې. او میچنې وچلوله او ویې ورته چې د سینټر دال راوباسه میچنې. نو د دې سره دال په راوتو شروع شو. دال ورو زیاتېده نو په دې کې ورته ښځې وویل چې دا دال خو سیوا کېږي او دا کښتۍ ډوبه نه کړي چېرته دا شی بند کړه. نو خیرنسټي خاوند ورته وویل چې ځه غرق شو، د دې د بندولو طریقه خو ماله نه راځي، اوس به څه چل کېږي. دوله د میچنې د بندولو طریقه نه ورتله او دال د الله د یېرې راووته. دال ورو سیوا کېده او دو لکه په دغې دالو باندې لکه د خرانو ټوپونه شروع کړه. د خاوند چې دالو ته خیال شو نو وویل ځه میچنې راسره دوکه وکړه دا خو دال نه دي دا خو مالګه ده. جو په دې کې ښځه ورته په بدو ردو سر شوه چې مولا دې په دې خیرن سټ دانې راوخېږه، مولا دې غرقه تباه شي چې په یو شي نه پوهېږې نو ولې کې او ستا د لاسه نن موږ په دې اوبو کې لاهوګانې او ټوپونه غرق شو، خدای دې وپېرې غرقه او په خپل په لالچ کې دې موږ هم د ځان سره لا وکړو. نو خاوند ورته وویل چې اوس څه نه کېږي دغه شان ترپکې وه الله به خیر کړي او د دې ترپکو سره دواړه په سیند راوشو او ډوب شو. ځکه خو وایي لالچ مه کوئ.